واذا قيل لهم لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ الله تو فرمایي تاسو فساد مکوئ پس مکه کی ودی بس قسمه فساد کو د دې د فساد ډېرې طریقې وي یو طریقه دا و چې نبی عليه السلام سره مخامخ کېناستل نو نبی عليه السلام ته خپل خبرې کولې پسته خبرې به کولې بلکې په خپل ایمان به قسمونه خوړل په الله به قسم وخورو چې د الله پیغمبر موږ د زړه نه پتا باندې ایمان راوړی دی او چې خپل به شو نو نبی عليه السلام پسې به خبرې کولې د نبی عليه السلام او د صحابه راز دا به د خلکو کفار ته کوم دی پاش کو یو د فساد وجه دا و بل به دې طریقې فساد کو چې په لار باندې روانو د چا خپل فصل به اولید ته مسلمانانو هغه ته به ورته کوغه به اوسوسه په لار باندې روانو د مسلمانانو سارو به اولید د شپې توره به راواغستا هغه سارو به کوم دی قتل کړل هغه به حلال کړ او چې شابه ورته چې دا څه کوي ته ظلم کوي دی به نه دا کار خو صرف زکه ورې شم دا بل څوک نشي کوي دغه رنګ په جهاد کې روانو نو پلاره به په قران پورې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په صحابه پورې به خندنی به ور پورې کول نو چې کله به واپس رالل او نبی علیه السلام ته صحابه حال بیان کو نو دی به ورته چې الله پیغمبر لار ډیره زیاته لوی و نو موږ د زړه ته پورې ټوکی نه دي موږ سره په خپل باندې سي غپ لګاو چې دا ټیم چې کوم دی تیر شي دا وخت موږ باندې پاس شي دا دور لار موږ څنګه وهله چې دا خبره خو نه کوي نو ظاهر کې به نبی علیه السلام پورې خندنی کو د الله پیغمبر په صحابه پورې به خندنی کو په قران مجید پورې به خندنی کو او چې کله به نبی علیه السلام د صحابه او چې الله پیغمبر دې خلکو به تاسو پورې خندنی کولو نو دی به بیا سوي دی به الله پیغمبر لار ډیره زیاته لوی و نو کوم دا غب شپ نه لګولې دا لار به څنګه تیرېدل دا لار موږ څنګه وهله نو موږ صرف د وخت پاس کولو په غرض باندې تاسو پورې خندنی کړی دي د زړه نه خندنی نه دي کړی او بلکې مخامخ به نبی علیه السلام د دې الفاظ استعمالول چې د هغه الفاظ په دوه قسم معنی وي نو دی به غلطه معنی مراد اغستل نبی علیه السلام خو پاک ساک پیغمبر د انبیو سردارونو هغه به خپل معنی مراد اغستل لکه مثال به تور راعنا دی راعنا موږ سره کوم دی رعایت وکي موږ سره خپل سلوک وکي نو دی به راعینا اګډ سرونی کیا اګډ با اشپن کیا دی به د شپنګی د معنی چې کوم دی مراد واغستا او نبی علیه السلام با دا معنی مراد واغستا چې دی مطلب دا چې زموږ سره سلوک وکړه خپل سلوک وکړه نو مخامخ په نبی علیه السلام پر او بیا په بلک باندې وخند نو د دې د فساد ډیر قسمونه وو بلکې د نبی علیه السلام ګستاخی هم د منافقانو کول نو الله پاک وته فرمایي و اذا قيل لهم هرقل جدوی ته ویل شي چې لا تفسدوا تاسو فساد مکه فی الارض بس مکه کې قالوا دی وی انما نحن مصلحون بس مونږ چې کوم دی خاص مونږ اصلاح کوونکی او دوی به د اصلاح نه څه مراد اغستو دی به د اصلاح نه دا مراد اغستو چې مونږ په دې اعتبار سره په ځل کې به دا خبره کوله چې مونږ په دې اعتبار سره اصلاح کوونکی یو چې نبی علیه السلام لا نور راغلی نو ټول کفر او مشرکین دا یو رور به رور او پلار به پلار او مور به مور وا ټول یو بل کې شریکو خو چې کله نبی علیه السلام د نبوت دعوا وکړه نو خلک چې کوم دی ګډ وډ کړل څو خلک مسلمانان شو د خپل رور ضرور نه د نبی علیه السلام د لپاره جدا شو پلار د زوی نه د نبی علیه السلام د لپاره جدا شو زوی د پلار د نبی علیه السلام د لپاره جدا شو بلکې په یو جهاد کې یو صحابي دی هغه زوی ورته وی بابا جان یو ته ما خرج کوم دی په جنگ کې مال مخه لرالي خو پلار مې تا ته ما په دې وجه باندې سونه وی هغه بچیا زه خو ستا پلار ما زما مخه ستا مخه زه درالم او تا ما ته سنوي خو ته زما زوی کو زما د توري دلان راغلی د الله د پیغمبر د لپاره ما ستانم چې کوم دې سروای نو صحابه نبی علیه السلام خپل مال جان هر څه چې د نبی علیه السلام باندې قربان کړی نو دیو په ځل کې دا سوچ کو چې نبی علیه السلام راغی نو دی قطعی رحمی را واسطه سره رحمی خلکو پر خدا خپل پردې چې کوم دې دیو من جدا کو نو دی به چې موږ هغه زور کفر غواړو چې ټول خلک یو شي نو دی په حقیقت کې دې ته اصلاح وي نو الله پاک فرمایي چې دی اصلاح کوي فسادیان دا خلک چې کوم دې فسادیان دي